طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك رب. سورة الأنبياء پدې کې د متعدد انبیاء ذکر دی. ترتیب عثماني دا سورت چې دی 20 نمبر سورت دی او ترتیب نزولی 83 نمبر سورت دی. نازل دی دا سورة الانبیاء رست د سورت ابراهیم نا. کلمات پدې سورت کې 1128 دي. حروف پدې سورت کې 4088 دي. مخکی صورت کی تشجیع نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په واقعه د موسی علیه السلام باندې. موسی علیه السلام واقعه بیان شو چې وګوره څومره سختی تیر شوی دی. نو په دې صورت کې هم د انبیاء واقعات دي. دا هم تشجیع للنبی صلی الله علیه وسلم بالتبلیغ. دعوه د صورت هم تشجیع علی التبلیغ ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب مانا نزدې دی للناس د پاره د خلقو څه شی حسابهم مانا وقت حسابهم وقت حساب د دې یعنی د عملونو د دې هغه چې وعده شوی ده په قرآن کریم کې چې قیامت ورځ ده ډیره موده تیره شوې ده لږه پاتې د قیامت ته. وهم دا خلق چې دی الله وایي فی غفلت په غفلت کې دي عن ذلک د دې قیامت نه. پالکون د دې کې معرضون اعراض کوونکي دي د قرآن کریم نه. ما یأتیهم نراجی دی لرا من ذکرنا د قرآن کریم د آیاتونو یا من ذکرن د سنصیحتنا من ربهم د رب د طرفنا محدثن چوی دا آیاتونا جدید پا جدیدا یعنی نوی نوی تازه پا تازه راتلل داغیوی یو آیات پسی بل آیاتا نزول محدث وی یعنی قراته الا مگرا استمعوه غوگیگ دی دا کافران دی آیاتونو لرا وهم حال دا کافران چې دی یلعبون رب کریم فرمای لوبی کوي دی یعنی مسخري کوي په دې آیاتونو باندې پنتن ناخلی لاهیتن په حال کون د دې کې چې مشغول دی غافل دی لاهیتن مشغول دی غافل دی قلوبهم زړونه د دې د سشینا عن ذکر الله د ذکر د الله نه یا د قیامت نه غافل دي واسروا پټي دی النجوا رازونو لرا رازونو خپل مشورو خپل لرا چې تکذیب دی د قران کریم د قران کریم تکذیب کوي دروغ غني یعنی قران کریم سوکي پټي الذين كسن ظلموا چې ظلم کړي دي ثم يقولون دا تقديرات لیکیا بیا وای دا کافران هل هذا ندی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الا مگر بشر ده مثلکم په مثل استاسو باخپلو کی ویا فتاتون السحر یا تاسو راتلل کویا سحر تاسو زی سحر ته زیا وانتم حال دار تبصرون چې ګورئ تاسو پسترګو باندې دا سحر ده خپويږي چې دا سحر ده د زکه دا خبره کوله دی خپل ته ویل دا ګوروي د چا پزړه کی چې دا کلام الله کوش شي بیا وزان په وجنی سمو دا سحر ده. قال پدې کې یو قول د قل ده قل لهم یا محمد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی لرا ربي رب زما چې دی عالم علم لري القول په خبر باندې یعنی سر من القول په پټ رازونو باندې یا قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اكرم صلى الله عليه وسلم دی لرا ربي رب زما چې دی عالم علم لري القول من سر من القول په پټ رازونو باندې په پټو خبرو باندې فی السماء چې دی پاسمان کې والارض پزمکه کې لا يخفى عليه شيء اس شيء خفي نه دی پټ نه دی په باری تعالی باندې وهو دا الله تبارک وتعالى سميع اوریدون کې دی علیم پوی دی دا لا پریدا دی ته یو ګوره دا کوم خبره کوي دا کافران بل قالوا بلکی وای دی دا کافران اضغاث احلام منا اخلاط مناماتنا ګډوډ خوبونه دی وای دا پراګندا بس خوبونه دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې سوي وای دا سب ګډوډ خوبونه دی بل قال بعضهم بلکی وای بعض د دینه افتراه زن جوکړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هو دی قران کریم لرا
بل قال بعضهم بلکی بعضی د دین وی بعضو لرا هو شاعر دا محمد صلی الله علیه وسلم شاعر ده. بیا ورته وی ان کان صادقا کچره د رښتینوي دا تقدیرات دي فلیاتنا پسرات لدیو کی مونږ لرا بیااتن په معجزو سره کوم یو معجزه کما لک سرنګ ورسلا چې داری غلی شو الاولون اولنی پیغمبران ولک موسی علیہ السلام ته چې امساوا نو دې سره د امساوي ما غسي دغه سی رب کریم جواب کیا ما منت قبلهما ایمان ندی راوڑے قبلهم مخکد دین مشرکانو من قرية منا من اهل قرية دا اهل دا قريونا وخلقو ایمان ندی راوڑے کلم چی معجزات آغی ولیدل بیا ایمان نراوڑلو نو رب کریم فرمائی چی ایمان نراوڑلو دا دی پا بدلہ کی اہلکناها حلاک کم آغی لرا چی کلی تکذیبو کو دا انبیاؤ دی قریو والا لرا مون حلاک کا نو آغی ایمان را نوڑو پا وقت رویت دا معجزو نو تاسو بس افهم آیا پس دی یؤمنون ایمان روڑی افهم یؤمنون آیا دی ایمان روڑی مطلب دا دے بل لا یؤمنون بلکی دی ایمان نروڑی استفهام انکاری دے. بل اعتراض دا کولو دی کافرانو دی بویل چی دا خو بشر دے. جواب رازی وما ارسلنا ندیلی گلی منگا قبل کوڑاندستانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رجالا سڑی مولی گلی دی نا ملائکی نوحی چی وحی بکولی شایلیهم دی لرا کپدی مسئلہ کی دی یهودو شکوی دا چا شکوینو فاسألو تپوسو کیا اہل الذکر دا اہل ذکرنا دا علماء دا اہل کتابون عبداللہ ابن سلام سے وغیرہ غین تپوسو کئی تاسو ان کنتم تعلمون کچرے ان کنتم لا تعلمون کچرے تاسو نپوئے گیا نخپل یهودو علماؤنا تپوسو کئی چه طول رسل پر جالو کی راغلی دی وما جعلناهم ندی گرزولی منگا هم دی رسول لرا جسدن داس جسدا هم چه تیرشوی دا رسول لا یأکلون الطعام چه گینی نبی خورل طعام نا طعامیم خورل وما کانو نو دی خالدین همیشه پا دنیا کی بلکی اغی روٹیم خورل وفاتم شلالل ثم بیا دی سره چې واده شوی دی رسول سره دا واده شوی چې کله تاسو تکذیب وکړي دا قوم نو دا قوم به هلاک او تاسو له نجات درکو رسول ته ویل شو ثم با صدقناهم رشتنی کړم دی لرا دی رسول را الوعد وعده د نجات په هلاکیدو د دشمن د رشتیا شو فانجیناهم پس نجات ورک الله و موږ رسول ته دی انبیاء لرا او نجات ورکو مونگا مومن آغا چالرا نشاو چی زمون خوخوا یعنی چی ایمان روڑیو دی رسولو باندی اغیط با هم نجات ملاو شو و احلکنا و حلاک کرمونگا اللہ تبارک و تعالی و المسرفین منا مسرفین منا زیادی کون کی المشرکین مرادتین مشرکان دی زکا و کل مشرک مسرف علی نفسی ہر یو مشرک چی دے زیادی کون کی دے پا نفس پل باندی رب کریم فرمائی لقد خام خواب تحقیق سرا انزلنا نازل کړي مونږه الیکم تعالی را یعنی تاسو لرا الی نبیکم نبی تاسو ته کتاب فيه پدی کتاب کې ذکرکم منا شرفکم شرف تاسو ده عزت تاسو ده پدی کتاب کې تاسو عزت ده نه د لاټ میکاله په قانون کې نو دا خلق ود دی الله وای پدی قران کې تاسو عزت ده چې پدی باندې فیصله کوي فيه پدی قران کریم کې ذکرکم منا شرفکم شرف تاسو ده عزت ستاسو دے شرافت دے یا نصیحت دے تاسو لرا افلا تاقلون یا تاسو دا عقل نکار ناخلی واخلی دا عقل نکار اس بار ورتوی چه قرآن کریم ومنیا که نمنی نو دباو ورتخیو سا دباو وکم قسم نامانا کمی خبری بمانن تکثیر کثیرن دیر قسم نامانا دیر ٹوٹا ٹوٹا کڑیو مونگا من قرية مانا من أهل قرية دا أهل دا قريونا داس قرية كانت چو ظالمة ظلم كون كي يعني كافرة كفر كون كي وانشأنا مانا پیدا کرمونگا بعدها رست ددینا يعني رست دا هلاك دا قرينا دي خلقنا قوما يو بل قوم آخرين بلا قوما يو قوم آخرين بلا يعني دا دباو دي گوره تاسو مسم شي گوره تاسو بمباری تلا هلاك کی بل قوم براولي فلما پسر کلا احسو من رأو
چې وبلیدل حسو راو چې وبلیدل دی بأسنا من عذابنا عذاب زمونږه اذا هم ناسا په دې قریو ولادا اهل د قری منها د دې عذاب نه يرکودون منډي به وهلا ناسا به تینه تختیدل عذاب نه نو رب کریم به ورته ویل په واسطو د فرشتو په واسطه د فرشتي به ور باندې आवाज وکړه لا ترکودو منډي موهي لا تهربوا متختیا ورجعوا واپس شئ لاما هغه نعمتونو ته او طرفتم مرا نعمتم چې نعمتونه درکړې شوي تاسو ته هغه چې منعم ګرځولې شوي تاسو چې هغه انعامات دغه ته واپس شي بنگلې وغیرہ فيه په دغه قريه کې ومساکینکم معنا واپس شي تاسو کورونو خپل وتا لعلکم دې د پاره چې تاسو تسالون تپوس کولې شي تاسو نه یعنی او پختلې شي تاسو د مال نه د اولاد نه یا د انبیا مو قتل کړي داغه تپوس به تاسو نه کیږي قالو نو وبویل دغه قوم په وخت د عذاب کې په دغه ټیم کې یا ویلنا افسوس هلاکت را ورسېګم دغه د وخت یعنی افسوس زمونږه یا ویلنا افسوس زمونږه ان یقینا كنا وظالمین ظلم کون کی په قتل د انبیاو یا په ناروا کارونو باندې چې موږ ناروا کارونه کول ځان باندې مو ظلم کولو رب کریم فرمای فما زالت پس همیشه بوا تلک دغه دا یا ویلنا افسوس زمونږه هلاکت زمونږه دغه دعواهم من همیشه و د دې دعوا قول د دې خبره د دې دعوا حتی تر دې چې جعلناهم وبګرځول مونږ دی لره حصیدا من ربدل شوی حصیدا ربدل شوی یعنی کالزرع المحصود لکه فصل چورې بلې شغه اغه سی ربدل شوی وګرځیدا خامدین من یخ پراتمړه میتینا یخ پراتمړه خمد ویل کیږي اثر کې اور چې یخ مرشي یخ شي نو انسان چې ژوند دی دا وینه ګرم وي ګرم وي چې مرشي نو هغه هم په یخ پخ شي نو خامدین او بغرزول مونږ دی لره یخ پراتمړه رب کریم فرمای وما خلقنا ندی پیدا کړی مونږه سما د اسمانون لرا والارض د زمکو لرا وما بینهما چې په منځ د کې مخلوقات دي اپالیکون زمون کې چې لاعبین لوب کوونکي نه لوب د پاره مونږ ندی پیدا کړی بلکې سم مقصد د پاره د دلایل د قدرت په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی دا ګوره داسې اسمان څوک پیدا کولی شي داسې زمکه کله چې د يهودي ویل چې وقالت اليهود عزير ابن الله دغه سي مشرکانو یو ډله واغی ویل چې الملائکه بنات الله یو ډله پکې داوا و چې نبی الہ العالمین ته بیبي ثابت ولا بیبي ثابت ولا آیات راغی لو اردنا کچری اراده و زمونږه دی خبر لرا ان نتخذ دا چې ونی سمونږه لهون لهویات لرا لهون مراد ابن عباس او عطاس ابوی المرأه بیبي لرا که زمون اراده و چې مونږ بیبي نیولې لتخذناه خامخاب نیولې مونږه خامخا بنیولې من لدنا من عندنا د جانب زمونږه من الحور العين د حوريانو نه بنیولې ان كنا بعضی وی چې دا ان نافیه ده یعنی ما كنا نه مونږه فاعلین کون کې دي کار لره حاجت من اشتوي الله وی دي ته یا ان شرطیه ان كنا کچره و فاعلین کون کې دي کار لره نو خامخا من الحور العين د حوريانو نه بنیولې لا من اهل الارض نه د زمکو د ولا خدا کار نه کومږه بعضی وی ان نافیه ده بعضی وی ان شرطیه ده رب کریم فرمای بل نقذف بلکې نقذف معنا نرمي علومونگا بالحق په حق سره على الباطل باطل لرا فيدمغه معنا فيدمغه فيهلكه پس هلاك کی دی باطل لرا دا حق فاذا هو پس ناسا پدا باطل زاهق معنا هلاکی دون کی یعنی ختمی دون کی یعنی مون شریعتونه نازله نوی نوی دا باطل ختم هو ولکم تاسو دا پرای کافرانو الویل جهنم ده یا ویل معنا شدت عذاب ده یا په جهنم کې او کند د دې د پاره ده مما دا سنه د وجه دا غنه تصفون تقولون چې وای تاسو اله ولا لمن تبي ثابت ويا وله دي الله تبارك وتعالى من هغه سدي في السماوات چې دی پاسمانونو کې والارض او پزماکه کې ومن هغه سوق دي عنده چې پنيز د اله دي چې فرشتي دي دا ټول الله لره دي دا فرشتي داسې مخلوق دی لا یستكبرون دي تکبر نکیا على عبادته په عبادت د الله تبارك وتعالى باندې ولا يستحسرون او نستړي کیږي د عبادت د الهنا ولا يستحسنون معنا او نستړي کیږي د فرشتي د عبادت د الهنا
یسبحون اللیل دا فرشتي چې دی یسبحون تسبیح وي د الله تبارک وتعالى فی اللیل منا فی اللیل د شپې والنهار او د ورځې لا یفترون منا کمې نه کوي په عبادت کې او سستی پکې هم نه راځي د فرشتو کې ام اتخذوا بل اتخذوا ګیله ده بلکې نیولې دي د کافرانو مشرکانو آلهتن خدایان معبودان بوتانو لرا من الارض فی الارض پزمکه کې هم دا خدایان د دې معبودان د دې ينشرون منا يحيون الاموات يحيون الاموات ينشرون منا يحيون الاموات ژوندۍ کوي مړو لره یعنې داسې الهه نیولي چې مړي ژوندۍ کوي بلکې نشي ژوندۍ کول استفهامي انکاري دی چې مړي نشي ژوندۍ کولی نو شریک منی سي دې لره